د لوی خدای په نامه سلامونه درنو هیوادوالو، خدای کې روغ جوړ اوسئ. په دې هیله چې د کرونا د آفت نه مو خدای وساتي، ځکه دا ستره یوه بدبختي ده چې ټولې نړۍ ته راغلې. نو فقط دا چې خدای ته سړی لاس وکړه او دعا وکړه چې خدای د دې آفت نه ټوله نړۍ وژغوري او موږ مظلوم ولس همدارنګه چې نه په اسمان ستوری لري او نه په ځمکه سوری په اصطلاح. خیر، الله دې خیرونه پېښ کړي. زه ډاکټر محمد داود میرکی یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې ښکاره شوم. څو وخته مې داسې په اصطلاح بانډار ستاسې سره نه و کړي، نظر مې نه و سره شریک کړی. نو د اوس لپاره مې مناسبه وګڼله چې دا تغییرات زه وینم، د حالاتو کې چې تغییر راسي، د دې حالاتو په لیدو سره غوښتل مې تاسو سره بعضې نظرونه شریک کړم. کوم خاص شی نه دي، او همدارنګه وروسته له نظریاتو نه یو څو پوښتنې عزیزانو د کلونو رئیس رالیږي، هغه هم کوشش وکړم چې ټول ته خو ځواب نه سم ورکولی، خو هر څومره چې کېږي هغو ته به ځواب ورکړم. تاسو ته عرض وکړم چې د غني د دومې دورې په لیدو سره او د غلو د ګمارلو پروسه چې دوام مومي، او دا پروسه چې طبعا د 2002 نه را په دې خوا شروع شوې چې لنډغر، غله، قاتلان او فاسد اشخاص تل یو چوکۍ نجک سوي بل چوکۍ ته، او فقط په یو دغه کې دایره کې ځي، نن دلته نن هلته، یو نن وزیر، نن سفیر، نن والي، خو اساسا بنسټیزه توګه سره د استعمال طریقه ده چې هغه اشخاصو باندې پانګه اچوي کوم چې دوی اجندا مخته بیایي او چې دوی مزدوري کوي په اصطلاح. نو د متاسفانه کلونو راهیسې زه تاسو ته دا خبرې کوم، او ډېر عزیزان چې دي بخوا بدي کېده او بیا بعضو به ټاپې هم لګولې را باندې. خیر، زه خفه نه یم، ځینو خیر زیاتی به یې کاوه چې سړی ته چانس نه ورکوي افغانستان آیندې ته دا او دا. ما به ویل سړی د افغانستان آیندې ته خو چانس ورکول دي، خو که افغانستان جوړوي چا لپاره یې جوړوي؟ د غرو دشتو لپاره یې جوړوي؟ خو ملک هم خلک هم ووژل، په لکاو خلک هم شهیدان کړه، خلک هم په داخل د مملکت کې مهاجر کړه، خلک هم مجبور کړو چې هیواد نه وتښتي، او زیاتره په د مدیترانې په بحیره کې، په نورو دغه کې بحرونو کې د نهنګانو د خوراک دغسې خوراک وړ وګرځي، او نه یې څوک مړي پیدا کړو، نه نوم. متاسفانه دا ټول هغه دغه دي نتایج دي چې موږ او تاسې وینو، او دا نتایج چې دي د یرغل نتیجه ده. نو باید عرض وکړم چې د دغه سره د 2002 نه را په دې خوا د کرزي دورې شوې، پس د غني دوره شوه، دا بله دوره شروع شوه. لکه تاسو ته چې مخکې عرض وکړ، استعمار معمولا په هغه چا باندې پانګه اچوي چې اکثریت د هغه ټولنې د فشار لاندې ونیسي، او هغه اکثریت چې کستودین د لند ورته وایي یا مالک د کور ورته وایي، هغه چې د ورټي او هغه سپک، هغه ووژني، هغه بې برخې کړي. او دا طبعا دا لړۍ دوام موندله، د کلونو راهیسې دوامداره پروسه ده، او په دې باندې هېڅوک سترګې نشي پټولی. تاسو ته باید عرض وکړم چې د کرزي د دورې نه را په دې خوا اول خو داسې و، لکه تاسې ذکال ته وایي، تاسې ته بهتره معلومه ده، او ما هم خپله دغه لیدلي دي، دا شواهد لیدلي چې په کابل په ښار کې چا پښتون نسو ویلی.
پښتون نه یوازې دا چې پښتون ته برخه نه ورکړل کېده پښتون خو داسې و چې فقط ټاپې بهرنۍ یرغلګرو جوړې کړې وي یا طالب و یا القاعده و یا فلانکی و پستانکی و په همغه باندې چې دي پښتانه وژل او همدارنګه پښتانه چې دي بې برخې کول پښتانه انزوا ته مجبوره کړه نه یوازې انزوا بلکې دا خلک چې دغه ته کړه ګوانتانامو بې په ډکه که باګرام یې په ډکه پلچرخي په ډکه او نور پټ زندانونه په ټوله نړۍ کې ډکه دا ټول مظلوم پښتانه وه او په اول کې تاسو ته معلومه ده چې د هر پښتون په سر چې په نامه د طالب باندې دوی لاس ته امریکایانو ته په لاس ورکاوه $15,000 به یې ورکول یو دغه بدبختۍ نه دا و چې د کرزي په دوره کې 11 کلن هلک چې 11 کلن په هغه وخت کې د 11 کلن ماشوم پښتون ماشوم مظلوم دغه وخت د داخلي وزیر ونیوه او امریکایانو ته غوښتل ورکړه او د کرزي ته تلیفون وکړ چې دا خو 11 کلن ماشوم د امریکایانو ته ورکړو وضع ورکړه نو هغه ماشوم چې د داخلي وزیر وردګ تخلص کوم نیم رانیر ده هغه ته ویل چې خیر تاسو ما دلته مړ کړئ امریکایانو ته مه ورکړئ په ما رقم فاجعې مختلف جنایت را باندې کوي دغه مې کوي ربړیي مې دا او دا او دا خو دوی خبره ونه منله او تقریبا 3-4-5 کاله مخکې هغه د زندان را خلاص او دغه نه پوهېږم ډېر کلونه یې هلته تېر کړل نو دغه یو وړوکی مثال د دې بدبختیو چې موږ زه تاسو ته وړاندې کوم ټولو ته معلومه ده نو یو بل ټکی زه باید تاسو ته هم عرض کوم چې هغه دا ده په اجتماعي علومو کې یو میتود ده یو طریقه ده چې هغه ته وایي ټایم سیریز انالیسیس ټایم سیریز انالیسیس دا معنا چې کله تاسې دغه کوئ یو واقع څېړئ یا واقعي څېړئ د یوه زمانه تر بل زمانه تاسو باید وګورئ چې د اول زمانه تر اخر زمانه پورې هغه فاکټورونه چې تاسو په نظر کې نیولي هغه هماغه فاکټورونه تر اخره پورې دوام مومي که نه مثال توګه سره ټایم سیریز دا معنا چې په 2002 نه را په دې خوا وګورو 2001 البته دسمبر نه را په دې خوا بیا اصلي اپریشنز خو 2002 کې شروع شوه د 2002 نه را په دې خوا تر نن ورځې پورې بهرنیو چې چېرته بم اچولی هغه رابطه دغه بم دغه منطقې او دغه خلکو په نظر کې ونیسئ که په 2000 کې هغه 3 فاکټورو ته وګورئ که په 2003 کې هغه 3 فاکټورو ته یعنې بمونه منطقه او کوم خلک که د 2002 نه لاړ سو تر 2020 پورې دا ټول کلونه موږ په نظر کې ونیسو موږ ته معلومیږي چې بم تل د پښتون په منطقه ولیدلی او پښتانه یې وژلي دي همدارنګه که موږ بیا هم ټایم سیریز انالیسیس باندې دا فکر وکړو او ووایي چې خیر 2002 نه را په دې خوا څوک زندانونه تللي دي بیا هم د اشخاص نیول زندان او دغه شکنجې دا ټول چې دي سره تړلي دي او په دې کې تل پښتانه طبعا دغه دي ویکټم دی او دغه زجر موندلی اوس که دغه وګورو موږ او تاسې تر باګرام نه نیولې تر پل چرخي پله زندان پورې او نورو پورې د هغوی یوازینۍ ژبه چې هلته تاسې اورئ پښتو ژبه ده ځکه دا ټول زلمیان چې دي او زلمیان څه چې 80 کلن 90 کلن سپین ږیري هم هلته په زندانونو کې وو خبره به لنډه کړو په دې باندې باید تاسو ته عرض وکړم چې دا خو شوي نو اوس خو د سولې مسله منځته راغله او په دې هیله چې یو دوامداره سوله راشي او د دوز بند شي او دا قصه چې د بین الافغاني ناسته کیږي او په دې ناسته کې د کابل د ادارې لخوا اشخاص دغه سوي دي انتخاب سوي چې زیاتره د زورواکانو زمنو یا اکثره یې همدغه د شمال ټلوالې دغه دي لنډغر دي او څو نور او لنډغر یې پښتانه هم دي لنډغر دي پکې او دغه هم دي غیر پښتانه هم دي دوی سره تړلي کسان دي
نو دا راولي او ته به خبرې کېږي په دې باندې. یو شی باید ما تل طالبانو ته هم دا ویلي دي او اوس هم دا وایم چې هر حکومت چې په آینده کې راځي، هر ډول حکومت چې راځي، دا د تېرو 19 کلو غله باید په هیڅ ډول سره پکې دخیل نه وي. دا کسان چې دي، دا کسان خو دخیل لا پرېږده، دا خو باید محکمه سي. خو خیر دلته اوس دغه وړاندیز د عفو کړی ده، دا عفو په نظر کې ونیسو. که محاکمه کېږي نه، اقلا دومره شي چې ورته وایي چې صحیح ده دغه جنایت مو کړی، خو اوس به کور کې نه یي، تاسې د سیاست د ډګر نه باندې ځئ، په هېڅکله به تاسې سیاست کې بیا برخه وانه خلئ. تنه یوازې که په دغه کې لا فکر وکړو چې دوی دا دغه غلاو په نظر کې ونیسو، نور جنایت لا پرېږده، بیا هم دا کسان چې دي د محاکمې وړ دي. خو خبره دا ده چې بین الافغاني ناسته کې او د هغې نتیجه باید داسې وي چې هر حکومت چې آینده د افغانستان ته راځي، د افغانستان د ولس خیر په نظر کې ونیسي. خیر په دې معنا چې غله، رهزن او چاره بشري چې باید پکې نه وي. هغه کسان وي چې هغه رښتیا هم د رښتیني استازي د دې ملک دي او د ولس د خیر لپاره کار کوي او د یرغلګرو ته یې سر نه یې ټیټ کړی. هغه کسان ځکه هغه کسان چې د جب په غم کې نه دي، هغه د خدمت په غم کې دي، هغه د خدمت ته په پایز د یو صدقه جاریه ګوري. نو بل مسله دا ده چې زه نه غواړم چې کنفرانټیشن واوسم، یعنې زغر د خبرې نه غواړم وکړم، خو هغه کسانو چې غني نه په اصطلاح ولي جوړ کړی او بابا نه نیولي، نیکه و دا یې ورته ویلی. وروره ما په هغه وخت کې هم تاسې چې دا نه بابا ده نه نیکه ده، د نه څه نه جوړېږي. دی چې ده د امریکایانو د امر نه پرته یو نقطه عمل هم نشي کولی. فکر وکړئ که دغه یرغلګر په نظر کې هم نه نیسو او فقط دومره فکر وکړو چې مثال د یو حکومت ده، دا حکومتونه د ده د حکومت د تېره دوره دا داسې دې ته داسې کتای سو لکه دوی چې حکومت خپل شخصي دغه بوللی دي، دغه ګڼلی د خپل شخصي پراپرټي یا شخصي مال چې هر ډول سره دوی ډنګوي، هماسې ودنګوي او هر ډول سره چې دوی خوند ځینې اخلي. ولس خو چې ده، ولس خو هماسې وږی بدبخته پاتې ده. نن ورځ ته فکر وکړه په ټول افغانستان کې په بیلیونو ډالرو کې په نظر کې ونیسو، یو سټنډرډ شبخانه روغتون نشته، شبخانه نشته، او که دا په نظر کې ونیسو داسې یو ملي عمل منفعه پروژه نشته چې په دې کې خلک کار وکړه، امکانات د کار نشته. څه شیان چې د حکومت دنده ده هغه یې طبعا کړي نه دي، ځکه حکومت هېڅکله مستقل نه و او دا خبره دیموکراسي او دا ټول چټیات دي په دې باندې، ځکه چې یرغلګر چې دي په دغه کې په اصطلاح موټر هغوی چلوي، هرې خوا ته چې کاټوي همه خوا ته کاټېږي، هرې خوا ته چې بیا خوا ته ځي، او کسان چې د موټروان شاته ناست دي هغه د ویلو څه نه پکې لري، چې هغه عبارت همدا کسان دي چې دوی دغه دي د دوی ګوډاګیان دي. دلته ځینې پوښتنې او ځینې نظریات هم دي چې زه غواړم چې تاسو سره شریک کړم، او بعضې مسایل دي چې هغه هم ډېر مهم دي چې دا باید په نظر کې ونیسو. لکه اول کې هم تاسو ته وویلی چې دا جګړه خاصتا د پښتنو په ضد وه او همدغو پښتنو چې ده همدو خلکو ته شکست ورکړه. بل چا نه. اوس به وایي چې و په دې طالبانو کې نور قومونه شته، خود شته، خو دوی چې دي د 1% نه اضافه نه دي پکې، 9% 8% 100% کې تنه پښتانه دي. او ډېر خلک په دې باندې آنلاین ما سره دا بحث کوي، ټویټر کې په دې کې خبرې طالبانو ولې توپک واخیسته داسې او داسې. ما اول خو دا چې حق و چې د یرغل مقابل کې مبارزه وکړه، دا یو مسلم حق دی هر ولس، خو پیش غیر دغه نه مبارزې هلته که مبارزه هم په نظر کې ونه نیسو، که موږ او تاسې د پنټاګون پیپرز وګورو او یا دغه د امریکې د خارجي وزارت بعضې رایټ اپس وګورو، دې کې معلومیږي چې پنټاګون خاصتا کله چې طالبان بیرته خپلې کلو ته لاړل،
دوی یو کمپین شروع کړ چې هغوی سپک کا ونیسي بیا به یې کا او مجبور یې کا چې بیا توپک ته لاس واچوي. نو هماغه سبب دی چې خلک مجبور سو توپک ته لاس واچول، خلکو بله چاره نه درلوده او هیڅوک چې دې ته دغه نه دي خوښ نه دي چې ارام ژوند پرېږدي او په کلو په غرو رغو کې وګرځي. بل یو پوښتنه وه چې ډېر ملګرو منع کړې وه چې نه پوهېږم دوی د پاکستان لخوا سپورټ کېږي چی کوي. وروره دا کوم نوی خبر نه ده، پاکستان خو ښکېل په افغانستان کې د کلونو راهیسې، اما تاسو ته به زه عرض وکړم چې صحیح د پاکستان چې ده تیر جهاد کې هم چې ده ټول تنظیمونو سره همدغه لنډغر هم چې د جمعیت دي له یاده نه دي وتلي چې رباني چېرته ناست وه، رباني ته چا سپورټ ورکاوه. رباني په 1992 کال د جولای په 9 باندې د دغه سره پاکستان لوی درسیز وحید سره امضا وکړه چې د افغانستان اردو منحل کا او دغه کا ډیزالو کا او هغه ټول د افغانستان مینیشنز راکټونه او ټانکونه او کالوته کې د ټول پاکستان ته ورکړي او هغه چې ماته معلوم دي دا په حدود $70 میلیون د احمدشاه مسعود واخیسته. دا یو حقیقت ده. نو دغه د طالبانو په باب باید ووایم چې که تاسو اوس وایئ چې د طالبان ولې اخوان سپورټ کوي، اول دا ده چې اخوان پښتانه دي، یو خواته هم پښتانه دي، که په کوټه کې هم پښتانه دي، که په پېښور کې هم پښتانه دي. یو ورور دې خواته یو ورور یې خواته ده. اما یو قصه تاسو ته وکړم چې هغه د په شروع د 2000 کلونو کې ملا دادالله خبر سه چې طالب چې کله دا خبره لیک سړه سوه، ډېر طالبانو موټرو دا شیان چې هلته موجود په کوټه کې دا دغه پولیسو درول، عسکرو درول، نفر به یې دغه کړه ونیول او زندانونو ته به یې داخلول. نو ملا دادالله راغی د بلوچستان ګورنر سره کېناست، ورته ویل ګورئ تېر جهاد کې هم تاسو موږ ته ځای راکړی و، خو دې کې هم اوس موږ که څه هم تاسو په دې سره لاس لرئ، خو خیر موږ بله چاره نه لرو چې دغه هم دې خواته موږ خپله دغه کوو، ځان اکمالوو یا هر څه چې کوو. مجبوروی مې مه چې زه د هلمند مجاهدین دلته راوړم، تاسې دا دوین عسکر چې دي دا ولکه 15 دقیقې ورته دوام وکړه. دغه اخطار سبب د دې وګرځي چې په کوټه کې بیا دغه طالبان ته ستونزې نه ورکولې. داسې ورته دغه دي سناریوز دي، حالات سوي دي چې په دې کې دا سړی پوهېږي چې ولې طالبان اخوا ځان ته ځای لري یا امکانات لري یا څه دي. خو خبره داسې ده چې د کلونو راهیسې کله چې پاکستان نه به څه وغوښته چې تاسې د سولې لپاره یو څوک پیدا کړئ، که رښتیا هم پاکستان طالبانو باندې تاثیر درلودی، نو ولې د کرزي په وخت کې دکانداران یا دا رالېږل یا یو نیم کس به پیدا کړ چې اصلا طالبان سره به هېڅ تړاو هم نه درلوده، هغه به راته و پیسې میسې به یې اخیستې به یې ورکېده. خو هغه خبره چې ده مهمه خبره دا ده چې که طالب مجبوریتونو مجبور کړی او هغه تللی چا ورسره مرسته کړې وي، اما طالب چې د هېواد نه خرڅ کړی، طالب د ازغن تار د پاکستان سره نه ده منلی، هغه غني منلی چې په عوض کې پیسې هم د دې د اوسني د په شمول نور اشخاص اخیستي. طالب د سپین بولدک او د تورخم دغه دروازې رسمي سرحدونه نه دي کړي، هغه د غني حکومت وکړ. طالب د ISI سره د میمورندم اف انډرسټانډینګ چې ورته وایي چې یو په اصطلاح دغه ورته وایي میمورندم اف انډرسټانډینګ ته پښتو کې یو دغه ده یو نظر یو روابط سره جوړ کړي دي چې دغه روابطو په بنسټ باندې د کابل د ادارې استخبارات او د ISI چې د یو بل سره دغه کوي، د همکاري کوي. حتی دغه بل لنډغر دغه صالح د خبرو په بنسټ چې حتی داسې هم شوي دي چې د ISI انټریګیټرز یعنې هغه کسان چې تحقیق کوي کابل ته راغلي دي او هلته چې هغه پاکستان ضد
طالبان چې دوی نیولي وو هغونې پوښتنې کړي خو هغو ته شکنجې ورکړي. طالب خو چې دغه د پاکستان ضد طالبان دغه پاکستان حکومت په لاس نه دي ورکړي، کابل ادارې ورکړي دي چې تر راولپنډۍ پورې ورته ورسوه. نو موږ دغه ډېر ویلی چې نارې وایي چې دا ولې دا ولې، خو په اساس د شواهدو باید سړی خبرې وکړه. او که موږ او تاسې دغه تیر حکومت هم په نظر کې وشي، طالبانو تیر حکومت کې هغه جګړې چې د پاکستان د فوج د طالبانو ترمنځ شوي دا یو څرګنده خبر ده، هم په هلمند کې، هم په تورخم کې، هم په نورو ځایو کې. خو مسله داسې ده چې کله چې خلک مجبوره سي او غرقیږي، هر یې دغه ته بیا لاس اچوي چې اوبه یې نه سي. نو اوس چې ده، اوس خو دې دغه وکړه که نه، د طالبان د پاکستان د دغه وکړه، ډیمانډز وکړه او غوښتنې وکړه د طالبان نه، او طالبان نه تاسې پوښتنه وکړئ، کولی شي چې پاکستان چې ده نه دومره ظرفیت لري نن ورځ چې د طالبان باندې امرونه وکړه. ځکه طالبان چې په تمام معنا سره نن سبا دغه دي، هغه پخواني مجبوریتونه دي نیولي، اوس روابط ټولو ملکونو سره لري، او داخل د افغانستان کې سترې سیمې په لاس کې دي، او ضرورت نه لري چې د هېواد نه د باندې وي. راغلو دغه بلې مسلې ته چې هغه د پښتون وژنې مسله ده. تاسو ته باید عرض وکړم چې دا جګړه څنګه مې تاسو ته ویلي د پښتنو د وژلو جګړه وه، او دا پلان شوې وه، او دا په بنیف برژنسکي چې دوی یو غټ پولیټیکل تیوریست وه، دا یې په همدې نظر و چې دې منطقې کې باید پښتون قوم چې یو قوم ده، یوازینی قوم ده چې یو بل سره ارتباط لري په هر سطحه باندې، دا باید انزوا ته مجبور شي، دا باید بې برخې شي، کنې امریکا نشي کولی چې خپل استعماري اهداف په مخ بوځي. دوی په لږکیو باندې پانګه واچوله، لږکیو چې هغه خیانت افغانستان پښتنو ته وکړه، افغانستان ته وکړه چې په تاریخ کې چا نه ده کړی. دا خو لا پرېږده چې 1992 کال کې کله چې احمدشاه مسعود رباني قدرت ته ورسېده، لومړی کار چې دوی وکړ، دوی چې د رسمي لیکونه ملل متحد نورو ځایو ته راولېږل چې وایي چې پښتانه یوازې 40% د ملک نفوذ ده، 38% رښتیا دوی لیکلي وو. دوی یعنې کمپین چې د ضد پښتنو کمپین په هغه وخت کې دوی شروع کړ. مخکې له هغه هم چې دغه په جبهې عملیاتو کې دوی دغه د پښتنو ګروپونه چې په هغو به حملې کولې. نو دغه 20 کلو کې 19 کلو کې که موږ تاسې دا ټول په نظر کې ونیسو، د افغانستان ټول سفارتونه چې دي دوی مطلق مناپولي کړي. 15% د افغانستان سفارتونو کې همدغه د لنډغرو کسان دي چې هلته پښتو ویل داسې معنا لري لکه د یو بلې قارې نه څوک راغلي، بل ستوري نه څوک یودم حق پک ورته پاتې شي او دغه اجازه نه ورکوي د پاکستاني دغه ټاپه پک دي یا بل شي ټاپه پک دي. دا میکروب دی، هغه ټولنې میکروب دي، دا هغه کسان دي چې دوی په ثبوت ورسول چې دوی افغانان نه دي. زه باید عرض وکړم چې هر څوک ما ته زیاتره کسان وایي چې ته تبعیض لرې. نه، زه تبعیض نه لرم. تبعیض چې ده یو هر رښتینی پښتون چې ده تبعیض نه لري، ځکه موږ غیرتي خلک یو. اصیل پښتون چې ده غیرتي دی، غیرت لري او د چا حقوق نه خوري. که موږ رښتیا هم تبعیض درلودی، اوس به په هر فارسیبانو، په هر ازبک، په نور باندې په زور باندې پښتو زده کړې وای، دغه کلونه راهیسې، اما په ورورګلوي ژوند ورسره کړی. موږ ته هر څوک چې ځان ته افغان بولي، ځان افغان بولي، که تاجکي، که ازاري، که ازبکي، که هر څوک وي، که هندوي، که سکي، هغه افغان ده. اما هغه څوک چې ځان افغان نه بولي او د افغان د ټکي سره حساسیت لري او د پښتو د ژبې سره حساسیت لري، د پښتنو سره حساسیت لري، هغه طبعا افغان نه ده. دوی په ثبوت د 19 کلونو کې دا په ثبوت ورسول چې د پښتنو دښمن دي. هغه مهرباني دی وکړه، هر ستان نه چې راغلي همغه ستان ته دې بېرته لاړ شي. هر څوک خپل ستان لري. نو دغه د ضرورت نشته چې دا میکروب په دې ټولنې کې موجود اوسي.
نو تاسف خبره ده چې دا کسانو چې دي بعضې پښتانه بدبخته چې خبرې ورسره کوي اول شی چې نو ته خو تبعیض لري دا بې غیرته پښتنو ته زه وایم چې تاسې دومره ړانده یاستئ چې تاسې په کورونو باندې څاپې همدو بدبختو د امریکایي عسکرو سره اچولې تاسې خویندې میندې بچي په سپیو باندې همدو وخوړل او بیا هم چې تاسې دومره تریخی نه لرئ ډېر دغه د شرم ځای دی تاسې ته چې بیا هم تاسې په دې کې خبرې کوئ یو بله پوښتنه چې زیاتره وخت دغه کول کسان ډېر ظلمانه کسانو کړې ده چې د حمید کرزي ولې د افغان ټکی نه مانه ولې د تذکیره نه اخیسته او دا ده او دا ده ولې وروره داسې ده چې دوی د عادت ده د پارلمان 11مه دوره کې د دشتیارچي ولسوالي منتخب وکیل فتح الملک ننګ یوسفزي چې ده یو ګڼ شمېر دغه راټول کړل دا وکیلان او حکومت ته یې وړاندیز وکړ چې تاسې دا باید یو دغه کوي یو ریکوایرمنټ کوي چې هر څوک 12 ټولګی خلاصوي په پښتو باندې خبرې وکړی شي او پښتو باندې لیکنه وکړی شي دا مسله یې چې ده دغه وخت کې فکر کوم ډاکټر ظاهر صدراعظم وړاندې کړه دې سره د حمید کرزي پلار عبدالحد کرزي سخت مخالفت وکړ چې نه د پښتو خبره مه یادوئ دا همدغه هر څه چې دي فارسي ښه او دا ده نو زه نه پوهېږم چې ولې خو دغه ده هر څوک چې یو څه چې په فامیلي تاریخ ولري همغه تاریخ په اساس کار کوي نو دم چې د افغان هویت نه مانه دا هم البته ځکه قبلګاه هم داسې مخالفت ښودلی د پښتو ژبې سره د پښتو د ژبې ویلو او لیکلو سره دا یو تاریخي حقیقت ده چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی راغلو دې ته چې دغه خو دي حالاتو ټولو ته معلوم دی کومه نوې خبر نه ده دا 19 کاله څه شوي دي کوم خاص لیکچر ته ضرورت نه لري نو پوښتنه دا ده چې نو څه به کوو زه فکر کوم دا 40 کاله چې هغه بدبختي په دې ملک باندې راغلې ده او هغه ډول سره ستونزې چې تحمیل سوي دي په دې خلکو مرګونه او جګړې په تحمیل سوي دي دې ټولو مشکلاتو په لیدو سره په انګریزي کې دې ته وایي پاراډایم شفت موږ یو خاص بدلون ته ضرورت لرو یو بدلون ته ضرورت لرو چې هیڅ ډول سره ایدیالوژي په هر نوم چې وي په هېواد کې د منلو وړ نه ده او هیڅ ډول سره نوم یو حکومت ته د ورکولو دغه مناسب نه ګڼه حکومت ده د خلکو لپاره سرویسز کوي د خلکو لپاره د حقوقو مدافع کیږي او افغانان مجبور خپل اساسي کلتوري بنسټیز دغه ارزښتونو ته لاړ شي هغه په اساس باندې خپل آینده جوړه کړه کافي تجربې سي په دې ملک باندې نو ما په نظر باندې دغه بدلون ته او دغه پاراډایم شفت ته ضرورت ده کنې موږ متاسفانه دا بدبختي چې ده هېڅکله ډول سره سرته ونه رسي بیا به هم دغه بدبختیو کې اخته اوسو د دغه باره کې ډېرو ملګرو خبرې کړي ځوانانو چې په موږ باندې چې دا 19 کاله خاصتا پښتنو باندې ظلم شوی نو څنګه به کوو چې کله نوی حکومت راسي او دا خو د حقوقو مسله ده زه وایم هر څه چې موږ په د حقوقو په اساس خبرې کوو چې هغه حقوق چې د پښتنو اخیستل سوي هغه دغه بېربرخیتوب چې پښتنو تجربه کړی ده او انزوا چې پښتانه دغه سوي دي مجبور سوي دي هغه ټول چې جبیره کیږي آینده ټول دغه وګړي د ملک حق لري خو آینده 19 کالو کې پښتنو باید مطلق دغه لومړیتوب ولري که د تحصیل نقطې نظر خبرې که د خارجي بورسو خبرې که د پرمختګ د امن منفي پروژو خبره وي هر څه چې وي که د پښتنو ژبه وي
پښتنو کلتور دا به ټول لومړیتوب ورکول کېږي دې ته ځکه دغه دوی باندې هغه ظلم سوی او د ظلم لپاره جبیره کولو ته ضرورت شته او بدون د دغه نه جبیره کېدو نه موږ د سولې باره کې خبرې کوو سولې سره عدالت ضروري ده او عدالت چې نه وي هغه سوله هم چې ده دوام نشي موندلی نو په دې اساس باندې د پښتنو سره څه چې سوي دي هغه باید جبیره سي او هغه حقوق باید بیرته دغه په اصطلاح حق حقدار ته وسپارل سي ځکه بدون دې چې دا که دا ونه سي زه فکر نه کوم چې دا وړی به شړی سي او نو دا یو حقیقت ده دا حق ده د پښتنو دا چې ده حق د دوی نه اخیستل سوی ده او دوی حق لري چې د حق بیرته لاسته راوړي د چا نه هیله نه لري چې هیله کوم چې موږ ته حق راکړي نه حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه بله خبره همیشه دا خبر کوي د دغه چې لکه وخت مې تاسو ویلې چې پښتانه دومره فیصده دي دغه دومره فیصده دي وروره کله چې دا بین الافغاني خبرې اترې وسي د نورمال حکومت راسي سوله دغه سي دا مسله بس ډېر اسانه ده غله به ایسته کېږي د ولس اصلي استازي به دغه نفوس شماري کوي ټول ته به دا په ثبوت ورسیږي چې پښتانه مطلق اکثریت دي او دا چټیات چې بل وایي چې نه دا د اقلیتو ملک ده ورور تاسې به اقلیت هستئ موږ 15% د ملک وګړي یو که تاسې دغه ریسرچ وګورئ د دغه واک فاونډیشن نه نیولې تر ډاکټر صاحب ځیرکیار پورې دغه شواهد چې د هغوی په ارقامو باندې په ثبوت رسولي دي او همدارنګه د سی آی ورلد بک دغه فکر کوم ورلد ریکورډ بک ورته وایي د دنیا دغه معلوماتي کتاب د څنګه د سی آی نوم یې رانه هېر ده هغو کې ټول د نړۍ دغه د نفوسو د خلکو دغه باره کې معلومات د هغوی د کلتورو باره کې معلومات هغه دغه چې دي ډیټا چې ده د ډاکټر صاحب ځیرکیار د ریسرچ په اساس باندې دغه بدله شوه چټیات چې دوی لیکل چې ګواکې پښتانه نه 45% دي دا به موږ په ثبوت رسوو او کله چې په ثبوت ورسوله چې پښتانه دومره دغه دي مطلق اکثریت ده نو بیا به لویه جرګه جوړیږي لویه جرګه کې به بیا هم د مطلق اکثریت هم د هېواد ژبه کومه ژبه چې د اکثریت ژبې هغه به ژبه او ټول حقوق به چې د اکثریت نه اخیستل شوي دي هغه به بیرته لاسته راوړي د ژبې باب باید ووایم چې په 1943 کال کې چې لویه جرګه دغه سوې وه لویه جرګه پرانستل شوې وه په دې لویه جرګه کې پښتو یوازینۍ